نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة كاملة مقبولة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. فالأعيان الک عالم په دو قسم باندې یا به اعیان وی یا به اعراض وی. نو اعیان هغه ممکن ته وایي ځکه زمون خبره په عالم کې شروع ده. عالم خو ممکن دی، عالم خو ممکن دی. دا هغه ممکن ته وایي چې دې دپاره قیام بذاته وي، په خپله باندې قایم وي. لکه دا دیوال قائم بذاته څه ته ویلی کېږي؟ نو متکلمین حضرات فرمایي چې دې به تحیز بنفسه کړی وي، دا بتابع د بل چا د تحیز نوي، په خلاف د عرض نه چې د هغې تحیز د بل د تحیز سوي ملا صاحبه تابع. تحیز معلوم کړي موسی مولي شه ته ولېږه دې ټولو ته کار قم باذن الله. دا اوس په دې وخت کې د تحیز ګوره چې مثلا دا د دې ځای نه لرې شي واپس بیا زه د ده دا تحیز جوړوم دا چې د نري چا نه سیخ نه نري سیخ نه بیا نو داسې بیا جوړ کړم. فکر یې دی دا که لاسونه داسې وغځوي نو بیا به دا نری سیخ د داسې غزوم همداسې بیا راولم. که دې داسې ودرېږي نو بیا به دا تحیز په دې لیول باندې یعنی دا ده چې دا کم ځای ډک کو فرض که د ده نه داسې سیخ ته راتاو کړي دې ته ویلی کېږي تحیز. تحیز وپېژانده وما ادراکه ما تحیز. نو ګوره یو شیز څلور ګوټه دی تحیز یې څلور ګوټه سیخ به جوړ کړي، او یو درې ګوټه دی مثلث دی نو مثلث به جوړ کړي، مخمس دی پنځ ګوټه دی نو پنځ ګوټه به جوړ کی. دقیق ته ویل کېږي تحیز. با چې دا تحیز د خپل وي اوس دا پته ولګېدله چې دې څه دی ملا صاحب او ده پسې دا کمې کپړې لګېدلي دي نو دا عرض دي ځکه د کپړو خپل تحیز نشته. که دې نیغ ودرېږي نو د ده دا کمیس هم نیغ ودرېږي، که دې سم دي کمیس یې هم سملاس، که دې په سجیده شي نو کمیس یې د سجدې شکل ته لاړی، که دې په رکوع شي د رکوع شکل ته لاړی. فکر دی رالی او که چرته کرامت وله راشي والوځي بیا بیا دا کمیس چې کوم دی د ده د لاسونو د وهلو سره دغه کېږي. لکه چې والوځي نو څنګه چل به ورسره کې لاسونه به وهې که نه. فالاعیانونو دا اعیان چې دی ما ممکنون دا ما عامه ده خو دې ځای کې خاصه ده. دا ما چې کوم دی واجب ممکن ممتنع دې درې وانو کې صرف ممکن ته شامله ده. تاسو له د ممکن معنا درځي که نه درځي؟ ما ممکن ته ته وایي. د ممکن به موږ دوه معنیګانې کوو. څو معنیګانې؟ دوه. هلکه دا ممکن دی معنا واجب نه دی، هلکه دا ممکن دی نو معنا څه ده؟ ممتنع نه دی، ممتنع نه دی. فالاعیانو نو اعیان ما هغه ممکن دی یکون له چې د دې لپاره قیام بذاته قایم وي. په مانځه کې قیام سره فرض دی که واجب دی؟ فرض دی. او یو سړی په مانځه ته داسې ودرېږي فرض دی داسې ګرځېدل داسې مانځه ته ولاړ دی او جمع کوي نو جمع کېږي که نه کېږي؟ ولې دا هم قیام دی. زما لاسونه په کونډو شو دا قیام نه دی. چې دې کونډو ته لاس رسېږي نو دې ته قیام نه وایي. دا د رکوع
ادنا نه ادنا سره مولا صاحبہ دا ادنا نه ادنا مقدار دی دا رچا دغه کو ادنا نه ادنا مقدار دی دوسته طبيعه د رنگ در کما ها فارغ شو ذکر زراله دا علمگیری دا تعریف ذکر کړی دی نظام خبر کې فقہ کې په کار راشي چې لاسونه کندو ته ورسېده به دا قیام نشو او چې نه یې رسېدلی اوس دې مقدار کې دا قیام که یو انسان ټیټی اهدف نو هغه که رکوع ته لاسونه رسېږي بیا هم د هغه قیام معتبر خو بلا عذره اهدف نه غیر دقه د قیام تعریف شي نو دا مې ته پکې پیښه وشیړه ومعنا قیامه بذاته دا به قیام بذاته په قرینې د ګرځولو د اقسام د عالمنا دا د ممکن معنا دی ولې وکړه ځکه دې کې د اعیان نه مطلق اعیان نه دی مراد کړی د عالم قسم مراد کړی د عالم قسم ممکن وي واجب و ممتنع ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين فنزد المتكلمين باني في جاندنم دي المتكلمين دا علم الكلام ماهرين اي يتحيز بنفسه چدي بتحيز کړي په خپل باندې تابع بنوي تحيز د تحيز د شيء اخر په کجراله لکه موسی مولي شپ تحيز د بل چا تحيز تابع نه دي خود موسی مولی شب د کپڑو تحیز د موسی مولی شب د بدن سری تابع دی نو دا کپڑې عین نشولی او دی په خپله په خلاف د عرض نه ځکه تحیز د هغې تابع دی د پاره د تحیز د جوهر کله ورته عین وایي او کله ورته جوهر وایي هلکه وایي کافر مولا راغلی کافر مسئلې وکړي کله به ابو بکر کو او کله به ابي بکر کو کله به ابا بکر کړو ذکر علیکم دا بیل دې ته تفنن فی العبارت وی مختصر المعانی کې دې د غرار تفنن فی العبارت مختصر معنی چې ویل نو قران شریف سره لګوي ایوا او په دې عام ماحول سره لګوي وا ورون ما طالبانو ته قرآن شریف سم ولګوله او بیا مې ورسره میلمنو سره هم څه کړله خو لګوله نو هغوی ته مختصر معنی نه ټولې زندګۍ چلې زده کېږي یو ناشنا کتاب دونه اعلی کتاب دی چې سړی حیرانېږي په خلاف العرض هلته وایي چې د هر مقام دپاره خپل سوي ولا صاحبه دغه وي ځینې میلمه به په چرګ رخصت دی ځینې میلمه به ځینې میلمه نه پوهېږي هغه غټ پوټې غواړي ځینې پوهېږي نو ځینې میلمه په دې نه دی چې دا کورنی دی که وایي زی وایي نه پېژنم زی وایي نه دا دې باندې چې دا کورنی دی که دا په ارامۍ دی نو په ارامۍ دوه پوټي ولکه غټ وه یو کورنۍ ته یو ځان له واله به دا به خوشحالي که ته دا یو کورنۍ هغه له ورکړې چې دا خیر دی ښه دی او دا بل به زوم هغه په دې نه پوهېږي هلکه دا وایه کچه غوښه ده که د غټ مال د په دې باندې پوهېږي سړي ته ګوره په خلاف د عرب نه ځکه تحیز د دې تابع دی دپاره تحیز د جوهر هغه هو موضوع چې هغه موضوع د موضوع څه ته ویلی کېږي چې محل دی چې قایمي لکه د ده دا کپړو دپاره خو عمدې موضوع محل ده که دی څنګ دی نو د ده کپړې به په هغه لیول باندې که دی ملاس دی کپړې هم د ده ملاس که ولاړ دی کپړې هم د ده اے محله الذي محل د دې هغه دی چې برابرۍ دی لره او معنا د وجود د عرض په موضوع کې څه دی چې دا عرض په خپل موضوع کې موجود هغه دا دی چې هو هغه دا دی چې وجود د دې عرض فی نفسه دا وجود د دې په موضوع کې هلکه عرض څه دی خو په دغه موضوع کې دغه دا موجود دی څه معنا ده د سپین رنګ د دې دیوال دپاره بس دا په دې دیوال کې دغه دا موجود دی په دې خپل موضوع کې چې کوم وجود دغه شوی دی دا راغلی خپل وجود دا نه لري که ته دا دیوال لرې که دا سپینوالی رنګ دا پرېږده نو دا څوک هم نشي کولی چې کوی شي که د سپینوالی پرېږده
او دیوال را وګرځوا نو دا نشي کول ولهذا د دې وجنا ممتنع دې انتقال عنه د دینه د سپین دیوال نه دارنګ راوالا سپکه پدې تور روډ باندې اچوم د دین اورل او التا چولې نشي نه اورل او ارته ته چولې نشي تاسو کوی چې لکه څه خدمت دې دا خدمت دې خپل باندې به ټولې یملا څه پته ولې هغه چې دیواله خسره چې چتی د دې بلبل سره یارانه دوستانه وولي دې ته مخکې تاسو تماویری سترګواله او بیا غیر پورټو سليماني پیغمبر ته یادېږم دې مې تا کړی و کله چې د وران ختم شي جوړه وکړي بیا بیت د خلک سم دوستان شي نو د چتی او د بلبل داغه نه بعد یارانه دوستانه راځي نو دې چتی د دې بلبل نه مطالبه وکړه چې تبه واده کې اسیم د چا سره او زبم واده کوم اسید چا سره بس مال تخی او تعالی زخی بلبل په دې کې ویلي چې د یری غک ولې نشم د سوال یاري د وسبت دړي دړي شینا دې ته وسوي که انکار وته کې خو یارانه پاتې کیږي کني کې نو د ازما لایقه هغه ته ویلي چې دا خو موږ د مخ کې نه دا مشوره کړې و تاسو ته به وایي خو دې تاسو خو کړي په خپل دي ویلي بالکل زمونږ د بلبل په دې اتفاق دی چې موږ په مہر کې داسې دکې غواړو لرګې چې نه کوږ وي او نه نیغ وي نه کوږ وي او نه نیغ وي فکر دې راله ته داسې ډکې پیدا کا چلو مہر کې راوړه بس موږ تاسو سره واده شو حقنا بعد چې دې څنګه نه دې ته وړي سیونه راکې ایدام نه دی بل ته وړي بل ته وړي بل ته وړي ګرځي فکر دې من کې کې ولک دې څوک به کې دې چې دې کسان چې نه پیژني بس دې غنی نه مېره هغه بر دې غنم دا وګي کلاو نه دې کې دې یو ډکه دې غنم دی وګي کې چې دا دانې ته لري کې چې نه کوګ دی ونه نیغره او په دې به ول دا ټونګار ور زور کړو دا کندري به او تو کستا ویل د دې وکم د مور او د پلان کې بل دا دې کنو فکر دې دا مسله په کې خبره باندې پیښولې ممتنع دي انتقال هو دي نو ګوره چې دې دا شي زیات کو چې دا اغیره پیدا کول ډیر ګران کار دی ځان اخلاق دا د دې دغه لپاره خلک کوي لکه چې د نه یو خبري دا چې خبره وګورتله چې لکه ته هغه شي ور کولې نشي موبایل دې نو وختو او خپه کولې نشي تم متدقق کېل جوړ بلبلی نه چل څنګه مولا صاحبہ یا کوم ځای کې جرګې له لاشي او دا یو کس چې کوم دی روغه کوي خو دی او سر روغه نه کوي دی اصلي دا پښتانه ته او تو بو تو وای دا وای دوت تو وای ته بلبلی کوي کې ته دا خبره په جوړ کې چې مال د لارګي روزه سی وای چې یا روغه کوم یا نه کوم دا موږ څه د پاره راغلی ته د بلبلی قصه کې دا بلبلی قصه به تو کې به بل ته چې څه کې د بلبلی قصه یې کړانی وای چې دا مثال غونته کې چاته بیان کړي دا غي په ذهن کار ورکی په خپل باندې نو دا تاسو سره د جرګې او طریقه مې درو کوله ها دې خبرو کې ډیره پیدا هر طرف ته دا دومره خبرو ته اولی زتا ته ویل نه شي په تقریر کې مولي په سیاسي تقریرونو کې خدا ډیر زیات پکار راځي دا د بلبلی کفي کې تاسو کوي د بلبلی ولهذا د دې وجنا ممتنع د انتقال د دینا په خلاف د وجود د جسم نه په هيئت کې لکه وجود د دې په نفسه امر ځان امر دی او وجود د دې په هيئت د امر اخر کې دی وجود د په نفسه ځان امر دی وجود د په هيئت کې چې والی نو به ځان لا امر دی ځان لا لکه دا موسی مونږ ویل دا ځان له موسی دی او بیا د هيئت کې موجودي دل چې کله کینی یو رنگي هيئت دی چې قدرتي بل رنگي هيئت دی چې سملی بل رنگي هيئت دی فکر رااله دا ځان له یو بل امر دی د خپل نفس وجود د ځان له چیز دی او بیا په هيئت کې موجودواله ځان له شي دی نو ګویا کې دا دوش څوک څه دوشو یو نفس وجود د یو وجود د په هيئت نو ګویا کې دا څو شوملا صاحبہ دوش هغه تاسو کسانې دوا وایي کله کې پیران
نو دوه کسان په دې معنا باندې ځان سوي دي څه دی راځي غره دغه والا قصه چې کله دا طالب العلم په کوم ورځ سفر لذیذ مدرسې له نمور په دغه ورځ باندې پیر زوړې راکینه د چرګي انډي وته وجو شي به چې سفر وګړي ولټي نو انډي وته وجو شولې چې فلار او زی دوانې ویلو خوري نو دوا انډي وي نو دا زوی دی فلار توایي فلار دا درې دي دوا دي درې دي ته ما سبق نه لګلې چې روغ شته خو دې منه کیږي نو ته به ول دا دوی درې دي څنګه ته وښ ما راوړي ودا ده کنه او یو دا ده یو مجموعه ده دې ځوان دا غوړ ما ته ورغوي یوه دي او کوله دا چې هغه تیر کړ بلې خپل توا چې هغه او کوله ول دا دوه ما او کوله دا مجموعه تو نو بین وجوده بنفسه امر ووجوده في الحيز امر آخر ولهذا الذي وجنا ينتقل دا منتقل کی دی شان ولدینا دې دې هي نتل شال تبل ذکی هي استاس کی اغه نه بل شي بل ذکی بل هي استاس کی دا ولکه دا عرض نشت لري ذکر د یو هي د یو وجود دی بس فيه هي ذل خپل د وجود نشته دی فيه هي او نو دا د دې نه انتقال نشي قبل ذکر د وجود په دغه هي دی چې دغه نه لري کو بس ختم شي او پاتې شلو دا عین نو د دوه وجود دی یو وجود په نفسه شو یو وجود په الهیت شو نو پر دې نه دا توالي هغه کې بزان د بلهیت جوړ کی هغه نه والا ځان د بلهیت جوړ کی هغه نه والا ځان لبا بل دغه جوړ شي دا هیت بشي کی جوړ کی فکر دراله خبره ما نو سره په 4 ساده کې چې کوم د نورګل دغه ودا طالب العلم نورګل نامه تاسو بنات एकदम به دي کسان څه ویل کې ورځ ویلي انسان ته ایرانی مو به خاص کر ورزان ته ایرانی نه نو کړي چې و د ایران کله به وزر مرغیم ویلې څه کجرالي ورسار دغه کیو څنګه درته کوم ځای به یاد کړ سار الته دا د لس بجې د اسلامیه کې به وزر مرغی ته هم دغه ته وای کله ما هذا شانه فهو بوزر مرغی نو دا به وزر مرغی دلته هي زیاده نه پاتې بل ځای کې بل هي زیاده تلار چلتا بل هي ذ وعند دا د چا مسلک ولکه عند المتكلمين دا یذکر چې متکلمین د دې عین د فارس وي او د عرب د فارس پښتو کې پیښ وي وس فلسفه وي وعند الفلاسفه معنا د قیام الشی بذاته دا معنا ده چې استغناء د محل نه چې محل يقومه دلر قائم کی دا معنا دې محل ته محتاج نه دي ومعنا قیامو بشیء آخر د دې څه معنا د چرکه دا عرض د قیامي په شی اخر پر راغلی دا سپین رنگ دی دیوال په سین خطر اختصاصه به نو خاصواله د دې سپین رنگ دی په دې دیوال پورې به په دې شان سره چې ګرځي دلې دی دا اولو نعت چې دا غرض دی او وسانی دا دویم چې دا دیوال دی منعوت به برابر خبره ده که متحیز پسیوی لکه سواد الجسم دا د بدن په خپل تورواله او لا او که تحیز نه نیولې لکه صفات د باری تعالی عز اسمه دی و چې دا غرض دی نو الله پوری تحیز نیولې نه دی خو عرض نکړي راځي او یا مجردات چې کوم شذونه مجردات تحیز نو د مجردات د غیر چې مولا صاحب مجردات د غیم داده چې دی په بل چا په تحیز نه دی نیولې تحیز په بل چا په نه دی دا په خپل مجردات باندې بات روان دي وهو اعمال قيام بذاته من العالم هغه شی چې دا غل پر قیام بذاته د عالم نوي دا با خالی نوي دا په دوه قسم یا به مرکب وي یا به غیر مرکب دوه قسم باندې یا مرکب یا غیر مرکب چې مرکب وي نو یا به د دوو نه مرکبي یا به د دریو نه مرکبي یا د څلورو نه یا د پنځو نه یا د شپږو نه یا د اوو نه هر څومره چې وي خو دا مرکب دا جسم دی جسم د څو شیزونو نه مرکب دی دې کې ځان نه خبر
اما مرکب یا بدا مرکب وی د جزئین هنا فصاعدا چې دا جسم دی وعند البعض پنځ د بعض باندې لا بودی د دې جسم د پاره من ثلاثه اجزاء د درې اجزاونا جسم د پاره درې اجزاء پکار ولی د پاره د دې چې متحقق شي ابعاد ثلاثه درې ابعاد جسم ل پکار دین دې جسم د پاره و ابعاد ثلاثه را پیدا کول پکار وی متحقق شي تقاط چې ابعاد ثلاثه نه پیژن طول عرض عمق هر شی طولم غواړي غرضم غواړي او عمقم غواړي پښتو کې به دوی مطول وګدواله غرض پلنواله عمق پیړواله عمق دقه دغه کیږي دا ویل وکړه نو دا موبایل داسې ودرونه دا دای طول او دادی فائدای غرض شو او څونه دغه دا موټا دی دا موټاواله چې کوم دي شي شو اني اتول اوغدواله عرض او عمق او فنیز د بعض باندې لا بودی د ثمانیه الاجزاء د څو اجزاء ات اجزاء بدن لره فکار دي د پاره چې متحقق شي تقاطع د ابعاد ثلاثه فزوایا ګډونو باندې چې کوم ولاړ دي دیو په کې دام شد کوي چې واپس د دې ابعاد ثلاثه د طول او غرض او عمق چې د دې کټایم راشي یو کرخه بم په کې داسي ورکی او بل کرخه بم په کې داسي ورکی به چې دې دا ګډونه ته وشمارین اته به جوړ شي نو به جوړ شي دیو په کې وای چې دا تقاطع د ابعاد ثلاثه هم په کې راو طول به په کې کټ کې عرض به په کې کټ کې عمق به په کې کټ کې چې دا اغه نه باندې ته وشمارین به به درې نه صوبې مولا صاحبان اتبوي وليس هذا نزاعا لفظيا دا د پدې دا کومه دي کې څه نزاع نشته دا اصلي نزاع لفظي دا نزاع هغه نزاع د چې د امام صاحب او د بوډۍ په منځ کې راغلي د جمعه امام صاحب یادو د جمعه استاد چې د هغه بوډۍ ته ویل چې دا چرګه مال راکه مې دې وړي ویلې بچی در ضرب کما خو پیسو ته ضرورت دی نقد دا ز خرڅوم په څو دا ویل په درې شری ویل لګه خشه ول نه دینه کم نه جمعه استاد ته چې بوډۍ دا چرګه 70 روپۍ در کوم دا چرګه راکه بوډۍ وته وای درې شنو نه یو ټیډیم کم نه کی استاد خپن وګوره 70 روپۍ والو چرګه راکه نه د درې شنو نه د دې دوانو کومه جګړه ده لفظي جګړه ده یو ته تعبیر کوي په لفظ کې پښپېته او بل ته تعبیر کوي په لفظ کې د درې شلو نو سړي مولا صاحب کلاهما شیء دام نزاع لفظي د وینا نه وليس هذا ونذا نزاعا لفظيا تراجيش استلاتا حتى تردي پوری چې د پدې شي چې لپاره د ار یو تندا خبره ده استلاج یو کې علامه فاشا چې د خوخاله الکته د دریو استلاج ولکه چې جسم درې اجزا غواړي او ته دا تو جوړه کړي ته غواړي او ته پکې د شپږو جوړه کړي شپږ غواړي مسجد څوک یې څنګه جوړوي نو تاسو تصور خو نه دا خارج دی دا نزاع لفظی نه ده دا نزاع حقیقی ده بس یا بدری وي یا باطوي بل هوا بلکې دا نزاع په دې معنا سره چې دا معنا هغه چې وځ شوی دی لفظ دې جسم په مقابله داږي کې آیا کافي کېږي په دې کې ترکیب د دوو جزئین نه عمله کنه د دوو نه نشي کېدلې درې غواړي د دوو نه نشي کېدلې اته غواړي د دوو نه شرط کېږي دا د دقیق بیرینه دی فکر دراله نو احتج الاولون حجتنی ولذي اولنو خلقو چرکا پدې کې دا ترکیب د جزئین نه کېدش به اي قال چې ویل کېږي احد الجسمين تا دو جسمونه دي چې کله زیتواله وشي په د باندې د بل جزء وې دا اجسم شو د اخرنا دا اجسم شو د اخرنا دا یو شی جوړ دی چې هغه د دوه جزونو نه جوړ دی او څوک را لغی پسې بل جزم کو لگاو نو اجسم شو کو نشو دی کړکو ته خیال وکي دوه کړکې لګېدلې وي بل سړی را لې په دې درېمه کړکې کې دا دروازه کو لګاوله درې شنو تو وای چې مخکنی کړکې چې وا هغه اجسم ده اوس دا د درې والا اجسم ده د درې والا
اذا زيد جزء واحد لو دا اجسام من الاخر فلولا كچتنه مجرد ترکیب کافی په جسمیت کې د ترکیب سره نفس دا ترکیب چې کوم دی په جسمیت کې کافی نه وي نو وای اگر زیاده په مجرد زیادت د جز سره ازیت په جسمیت کې اخ جسم په خوانه وي چې کوم د مخ کې نو چې مخ کې څنګه د دوو اجزاو نه جوړو نو وس په سره درې مرګره شو باید چې اخ وي او اجسام ورته ویل شوی نه وي حالان کې د خلک اجسام و چې وسی جسم سیوا شو وفيه نظر د په قول کې نظر دی لأنه أفعل من الجسامة ذكذا أفعل وزن دي جسامينا جسامة بدن تولیکی او جسمو اسمی تبزیل لاغینا فمانا د زخامی سرا پیلوالی غطوالی سرا و دا عظم د مقدار سرا یقال ویلیکی جسوم الشیء دا کل ویلیکی اے عظما جسوم الشیء اذا عظما کلچ بدن غطیش جسومه حالکه فلان کې جسومه شو نو جسومه کېدل خو ډېر اسان کار دی خو واپس ځان ورکوټی کول دا ګران کار دی تاسو داسې نسخه شته دی چې بدن دې غټ شوی وي چې تا ته وړوکی دا څه شی دی شهد هم دي خو شهد سره چې نور څیزونه میکس شي نو بیا ډېر اعلی یو پیالې اوبه ګرمې کا بیا په دې کې یو 15 دانې زعفران واچوه خو اصلي زعفران ګران کار دی پیژندل اوس له دې رنګونه انډیا ولا صحیح ولا ورکی نو رنګ خوند ارته د زعفران وي اچډکی نور باندې بیمار ها زعفران په کې 15 دانې واچوه ډکی دي کنه او یو چمچ په کې شهد واچوه اصلي شات او یو په کې نیمبو نچوم سحر کې بنار چې دا اوس کو کم از کم نیمه غنټه په دې خوراک مکاو په کیلوګانو بدی راکم د 110 کیلو وي چې یو شل د استعمال کا نو بیا وګوره چې څومره کیلوګانې د راکم صرف ګرمي وبم کمول کوي خو هغه لیک مقدار کې کوي هغه بدن کمزوري کوي چې شهد پکې او چې دا شهد او د انداز شیدنه سره مرګري شي دا ماته تکمیات کوي بدن ساته به ضعف نه راځي دا आवाज کې مازګي بدلی کیږي د زړه بیمار د پاره دا مفید دي دا شیدونه چې څوک لګ کله کله استعمالي تاسو کله تور مضاف شي یو لشل لذي د استعمال کې به چته کله به نو د تعداد د فرم پرشر وغيرها بیماریاں دا ورته نه راځي فکر راځي دقه دي لالات هو یا کنه دا شیدونه شروع کړه لکه بیا د نړۍ کې چې کله څه شوی دی تکل شوی دی تاسو خو نه وین فکر راځي کوم دی نه چاته بابا بدن نه ټیک دي افغانان ماشاءالله غي خوراک برابر یې صحت ټیک هغه مثال د کورانو چرګان دي او زما مثال چې کوم دی د کالیجی چرګ دی وایا لئن افعل من الجسام وان الضخامه عظمت د مقدار يقال جسم شيء عظمه فهو جسيم وجسام بذم او کلام په جسم کې چې اسم دی نه صفت دی دا تا چې ما ته ویل چې د دین اجسام څخه دا غل صفتی جسم دی زتا ته په کومه خبره کې لګي موضوعات کم دی وي زوی ما چې دا اختلاف په دې کې د بیانو ما چې دا کوم اسمی جسم دی د دې سره تبل جز مرګره کې نو زیاتوالی نه راځي چې پتی پرېدا تا د دې دوه کړکونه چې دا کوم کړکې چې دا کړي و جسمونو قبل شي او چې دا درې مکړکې سوال کې هغه جسمون دی قبل شو جسمون مخکې جسمون وځه ته مخکې وړو کې جسم اوس اجسامو چې دا خو صفتی نوم دی صفتی دغه کې خو تاسو زما صفت کې اختلاف نشته زما اختلاف تاسو سره په اسمون کې دی مخکې جسمون وسم جسمون دی او دا ته چې مخکې جسمون اوس اجسامو ولا دا خو د صفات د قبیلین دی اول کلام په الجسم الذي هو اسم لا صفه او یا بلا غیر مرکب لك جوهر صلی الله تعالی علیه محمد و آله